أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقرة آیت نمبر 38. د آدم علیہ السلام او د حوا بیبی له جنت نه د راکوزیدلو بیان شروع. الله تعالی ورته امر کړی چې تاسې له جنت نه راکوز شئ. یو آیت مخکې تیر شوی و وقلنا اهبطوا منها جميعا، تاسې راکوز شئ له دې جنت نه ټول. او داسې مخکې یو تیر شوی وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو. دلته یو داسې سوال کیږي چې داسې الفاظ خو مخکې هم راغلي وو، نو گویا چې دا د هغې تکرار سو. نو مخکې هم دا راغلي وو وقلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو، او موږ وویل اهبطوا راکوز شئ په داسې حال کې چې بعضې د تاسې به بعضې نورو ته دشمنان وي. او دلته یې بیا وویل قلنا اهبطوا منها جميعا. نو دلته پوښتنه دا کېږي چې دا تکرارنې ولې دا وویل؟ مخکې هم راغلو وقلنا اهبطوا، دلته بیا راغی قلنا اهبطوا. دا تکرار یې ولې وکړو؟ دې ته 3 توجیهګانې کړي. یو خبر یې داسې کړي وایي دا موږ تاسې هم کله چې چاته امر کوو د وتلو یا د پاڅېدلو، نو هلته بیا تکرار کوو. لکه یو چاته وایو پاڅېږه یو ګیلاس اوبه راوړه، نو بیا کله ورته وایي والکه پاڅېږه اوبه راوړه. یا یو چاته وایي چې والکه لاړ شه جمعې ته لاړ شه، بیا ورته وایي لاړ شه 2 ځلې ورته وایو. وایي نو دلته هم الله تعالی 2 ځلې آدم او حوا بیبي ته وویل اهبطو کوز شي. وایي نو دا تکرار دا لپاره د تأکید ده، تأکید ټینګار، یو خبره مضبوطول. موږ تاسې هم یو خبره مضبوطو، هغه بیا تکرارن 2 ځلې وکړو. دا یو. دویمه توجیه داسې کړي چې اصل کې دا جنت چې ده دا وایي په 1 آسمان کې ده. یو دا نږدې آسمان ده چې موږ تاسو ته ښکاري، دا اول آسمان ده، بیا 2م 3م 4م 5م 6م 7م آسمان. 7م آسمان کې جنت ده. الله تعالی اول ځل آدم او حوا بیبي دا له جنت نه راکوز کړل، دا اول آسمان ته له جنت نه. جنت خو 7م آسمان کې سو، له 7م آسمان نه اول آسمان ته راکوز کړل. نو اول امر وشو وقلنا اهبطوا، تاسې راکوز شئ، یعنی له 7م آسمان نه له جنتونو نه راکوز شئ و اول آسمان ته. وای دا 2م امر چې وشو قلنا اهبطوا، تاسې راکوز شئ منها، هغه له دې اول آسمان نه راکوز شئ ځمکې ته. دا 2م کوزېدل بیا له اول آسمان نه و ځمکې ته. دا 2م توجیه شو. 3م یې داسې ویلي وای دا اهبطوا امر ځکه تکرار شو چې مخکې الله تعالی پیدا خبر تفریق کړه، پی بنا کړه چې تاسې له جنتونو نه راکوز شئ په داسې حال کې چې بعضې به د بعضې نورو دشمنان یاست. دلته اوس بله خبر پې باندې تفریق کوي. دلته د بلې خبرې لپاره اهبطو امر تکرار کو. تاسې له جنتونو نه راکوز شئ جمیعا ټول. که چېرته زما له طرف نه تاسو ته یو هدایت راغی، بیا به تاسو د هغو پیروي کوئ، او که څوک ونه کړي هغوی به بیا ګمراهان وي، هغوی به بیا کافران وي. او که څوک وکړي د ما د هدایت پیروي، هغه به بیا نه ویره یې پې باندې نه به غم یې پې باندې. نو وایي دا اول ځل اهبطو امر وکړو لپاره د دې چې تاسې ځمکې ته لاړ شئ، یو د بل دشمنان به یاست. د دې خبرې لپاره په 2م ځای کې د دې خبرې وضاحت وکړو چې بیا تاسې ځمکې ته لاړ شئ، تاسو ته به د ما له طرف نه یو هدایت راځي. قلنا اهبطوا، موږ وویل د آدم علیه السلام، حوا بیبي
او د دې بچیانو ته کوم څه دی په ملاګانو کې ول دې ټولو ته مو ویل اهبطو راکوز شئ منها لدې جنتنا جميعا ټول فإما دا په اصل کې دوه کلمې وي یو انو او بل ماو دا ما زائده ده معنا نه لري په دغه ځای کې او دا ان هغه شرطیه ده فإن يأتينكم کچیر تراشی تاسو ته دا یأتینکم دا به شرط سی فمن تبع دا به جزا سی فإما فصل کې ان ماو اغا نون دی ان اغا بدل کو په میم باندې بیا په میم دی ما په دې کې مدغم کو فإما سو معنا به دسی کو نو کچیر تراشی تاسو را کو سیزم کې ته جميعا ټول فإما نو کچیر تراشی فإما نو کچیر ته یأتینکم راشتا سوتا منی اللہ تعالی و ازمال طرفنا هدن ہدایت کزمال طرفنا تا استرا سے ہدایت آسمانی کتاب هدن ہدایت آسمانی پیغمبر راشی فمن نو حق چوک تبع سیاغ تابداریو کی هدایا دی ہدایت زما هدا دا مصدر د هدایت توي دایا دا د متکلم ده نو هغه څوک چې هغه تابعداري وکړي هدايه د هدایت زما یعنی د کتاب زما فمن نو هغه څوک تابعداري وکړي هدايه د پیغمبر زما فلا خوف نو نه به ویره علیهم پر دوی باندې ولا هم او نه به دوی یحزنون غم کوونکي خوف دا ویری توي او یحزنون دا لحزن نه حزن دا غم توي حزن يحزن حزنا غم کول نه به په دې ویروي او نه به دې غم کوي کته سوچ کړئ عقل سي سړی په سفر باندې روان سي سړی سره دوه سوچونه یو چې له دې کور نه وځي مثال ته لدی جنازه بر کابل ته چې له دې کور نه وځي او د نیمه لارې ته ورسېږي یو د کور دی په زړه کې ګرځي راګرځي بچان ماشومان لورګانی دا دی په زړه کې ګرځي راګرځي سیاره داسې ګرمي ته مې پرېښودل یخ وطن ته جنې لاړم دا بجلي به یې که به نه یي اوبه به یې که به نه یي ماشومانو به جګړې کړې که به نه یې کړې ګلې کې به څه لانجه جوړه کړې که به نه یې جوړه کړې دا غم یو دا غم یې سړي نه شاته پاته سي ته جن لاړ سي هغه شاته پاته او یو چې ځې کوم چې ته سي روان یې هلته هم له تا سره یو غم وي یاره که اوس دا هلته کابل ته لاړم دا پلاني چې ته ورسېدم دا سروبي ته هسې نسي په دې کې چېرته جګړه وي هسې نسي چېرته د امریکایانو ټانګې الوزولې جازونه راغلي نه وي دا نه وي نه وي دا هلته سړي سره سوچي نو یو کوم شی چې له ده نه پاته وي شاته د هغې سوچ ورسره وي یو چې دی کوم شي ته روان وي د هغې سوچ وي دا موږ تاسې هم همداسې یو عزتمندو دا دنیا ټول یو سفر ده دا دنیا کې چې موږ تیر ژوند ده دا له موږ تاسې نه پاته شو یو را روان ژوند د آخرت قبر جنت دوزخ و حساب کتاب دا یو ژوند د موږ روان یو له هر مسلمان سره دا سوچ ده سیاره ما دا تیر کارونه به څنګه شوي دا تیر عبادات به مې څنګه وي دا لمنځونه یا چېرته کومه خطا ګناه جنې سوي یا خطا به مې څنګه شي یا ګناه به مې څنګه شي دا د تیرو سوچ ورسره وي له هر مسلمان سره او یو د راتلونکي سوچ هم را سره یا رب د جنت په دې قبر کې به څه کوو الله دې راته اسانه کړي د حساب و کتاب به هم څنګه سي ترازو د اعمالو به پسې څنګه سي په صراط به څه چلي حوض کوثر به پسې را څنګه وي نصیب به مې سي نه به مې سي د نبي علیه الصلاة والسلام شفاعت پسې ګوره هغه به م نصیب کسي که نه سي دا غم هم له سړي سره وي الله تعالی وایي څوک چې د ما د هدایت تابعداري وکړي فلا خوف نو نه به یې د باندې ویره د راتلونکو خبرو نو د باندې به ویره نه وي په د باندې به ویره نه وي په را روان ژوند کې په قبر کې په محشر کې په حساب په کتاب په صراط دا ویره به د سره نه وي ولا هم یحزنون او نه به دوی غم کوي د تیرو کوم کارونه چې تیر شوي د تیر ژوند د تیر عمر کومې خطاګانې یا هغې به هم ډېر غم نه کوي په زړه کې به اطمینان و سکون پیدا شي دا هغه کسان دي چې ما د هدایت تابعداري وکړه د دې دا مطلب نه ده چې دا مؤمن به وایي چې نور بس زه لاړم جنت ته بیخي له هر څه نه مطمئن یم
یعنی دا مطلب د سره خو به سوچ فکر وي خو د الله په نسبه نه په د باندې غم وي نه به په د باندې ویره وي. د الله په نسبه د ته مغفرت د ته معافي راغلی داسې نه داسې له د سره به سوچ و فکر نه وي. والذین او هغه کسان کفرو چې دوی کافران سي وکذبو او دوی دروغ وایي بآیاتنا د موږ په آیاتونو باندې. کذب یکذب تکذیب بل سړي ته دروغجن ویل دیگه کس را دروغگو گفتن او هغه کسان چې غوی کافران سي وکذبو او دروغ وایي بآیاتنا د موږ په آیاتونو باندې په قرآن باندې په آسماني کتاب. اولئک دا کسان چې دي اصحاب النار دی به خاوندان د جهنم وي د اور وي. اصحاب دا جمع د صاحب ده صاحب خاوند ته وایي ملګري ته وایي دی به خاوندان وي. النار د جهنم هم فیها خالدون دی به په دې جهنم کې خالدون همیشه داخل وي همیشه به دی په جنت کې دننه وي. یا بنی اسرائیل تاسو یو قصې ته پام وکړئ د دې آیاتونو ربط ته. دلته مخکې الله تعالی د آدم علیه السلام د خلافت ذکر وکړو. وإذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه. وای هغه وخت یاد کړه تا پروردگار ملائکو ته وویل چې زه په ځمکه کې یو خلیفه یو نائب پیدا کوم. او بیا آدم علیه السلام ځمکې ته راولېږل لپاره د نیابت لپاره د خلافت. او بیا الله تعالی دام ویل چې تاسې ځمکې ته کوز شئ ای آدم او حوا او د تاسې بچیان چې تاسې په ملاګانو کې دي له تاسې سره دي تاسې ځمکې ته کوز شئ. که بیا په ځمکه کې تاسې ته د ما له طرف نه هدایت راغی او چا د ما د هدایت تابعداري وکړه په هغو به نه ویری نه به هغه غم کوي. او که چا د ما د هدایت تابعداري ونه کړه او په هغې باندې کفر وکړو په آسماني کتاب په آسماني پیغمبر او هغې ته دروغجن وویل دا به د جهنم خاوندان وي دی به په جهنم کې همیشه داخل وي. دا الله تعالی آدم علیه السلام د آدم علیه السلام بچیانو ته دا خبر وکړه چې تاسو ته به ما هدایت راځي او تاسو به د هغو تابعداري کوئ. اوس الله تعالی دلته د یو قوم ذکر کوي چې هغو سره الله تعالی هم دغه معامله وکړه لکه بني اسرائیل. بني دا جمع د ابن ده ابن زوی ته وایي. بني دا بیا جمع سي زامن. اسرائیل دا د یعقوب علیه السلام نوم ده. اسراء وای دا سوریانی لفظ ده عبرانی لفظ ده. سوریا اسراء دا وای په معنا دی عبد او ایل په معنا دی الله. نو اسرائیل یعنی عبد الله دا د یعقوب علیه السلام نوم و. یعقوب علیه السلام دا د ابراهیم علیه السلام المسی ده. ابراهیم زوی و اسحاق له اسحاق نه بیا یعقوب پیدا شو. یعقوب بیا 12 زامن ول د یعقوب علیه السلام. له 12 زامنو نه بیا یهود پیدا شول. یهود اوس د یهودو ته بني اسرائیل وایي یعنی ای د یعقوب علیه السلام زامنو. دا د یعقوب علیه السلام زامنو یو څو وخت د آسماني کتاب تابعداري کوله یو څو وخت د آسماني پیغمبر تابعداري کوله لکه د داود علیه السلام زمانه کې د زبور باندې ایمان راوړی و. داود علیه السلام تابعداري کوله. د سلیمان علیه السلام په زمانه کې سلیمان علیه السلام تابعداري کوله په آسماني کتاب ایمان راوړی و. الله دوی ته سلطه ورکړې وه دوی ته غلبه ورکړې وه د ټولې ځمکې سرداري دوی ته ورکړې وه د دې لو پاچي وه. الله تعالی خپله وعده ورسره پوره کړه. فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یو څو وخت چې تیر شو دوی د الله تعالی خلافت پرېښو دوی د الله تعالی نیابت پرېښو دوی د الله احکامات په ځمکه کې نه جاري کول د الله تعالی پیغمبر تابعداري نه کوله. الله هر څه ځینې واخیستل بیا یې ذلیل کړل در بدر یې کړل. اوس د ځمکې په مخ باندې بني اسرائیل دا کوم چې دی اسرائیل دا د ځمکې په مخ باندې استقلال نه لري مستقل پاچي نه لري. دا یو اسرائیلو کې حکومت جوړ کړی ده فلسطین کې هغه هم د امریکې او د انګریزو د دو په زور باندې. دا ځمکې موغو د وخت له پاچیانو مسلمانانو نه په یو چل بل چل باندې په پیسو ورته واخیستې. ډېرې وړکۍ ځمکه یې جوړه کړې. نور هر څوک په دنیا کې یو ملکونه لري. امریکایان نصارا لوی لوی ملکونه لري. روسان لوی لوی ملکونه لري.
دارنګه نور مذهب والا دین والا دی دا یو محدود جای برابر کړی هغه هم د امریکې په زور باندې دا ولی دی د الله تعالی خلافت پرېښود د الله تعالی نیابت پرېښود عزتمندو الله تعالی دا مثال دی لپاره لکه یو پاچای دی پاچا یو والی په یو صوبه کې دا والی دی د پاچا خبر نه مني دا گورنر دی د پاچا خبر نه مني پاچا دا گورنر دا والی په صوبه کې پریږدي کې ختمي نور ذاتي وای عزت دی ما اطاعت نه کوي دی ما تابعداري نه کوي الله موږ مسلمانانو ته هم دغه خبر کوي چې دی ما تابعداري وکړي دی ما د قرآن حدیث ځکه تاسو په ځمکه کې خلیفګان یاست نائبین یاست کوي ونه کړئ دربدري به د تاسو په نصیب دی بني اسرائیلو ته وګوره کله چې دوی د آسماني کتاب د پیغمبر تابعداري کوله د الله خلافت نیابت په ځمکه کې جاری کول الله څومره عزت ورکړو چې هغه یې پرېښودل الله لاړل در بدر ذلیل کړل یا بني اسرائیل یا بني ای زامنو اسرائیل د اسرائیل علیه السلام اسرائیل علیه السلام د یعقوب علیه السلام نومو اے د یعقوب علیه السلام بچیانو اذکروا یاد کړئ نعمتي نعمتونه زما احسانات زما التي اغه احسانات انعمتو چې ما دغه انعام کړو علیکم پر تاسو باندې هغه کوم انعاماتو تاسو کې مې انبیا را لېږلي ول او یا زر تاسو تم سلطو پاچی در کړی وه د ځمکې سرداریم در کړی وه و اوفا یوفي ایفا وفا کول پوره کول او تاسو وفا وکړئ بعهدي په وعده زما وعده دی الله تعالی څه ده یعنی په آسماني کتاب ایمان راوړئ په آسماني پیغمبر ایمان راوړئ په ځمکه کې د الله تعالی نائبین جوړ شئ د الله تعالی احکامات په ځمکه کې جاری کړئ تاسو وفا وکړئ په وعده زما اوفي زه به وفا وکړم بعهدکم د تاسو په وعده یعنی تاسو په ایمان راوړئ د ما اطاعت د ما پیروي وکړئ زه به تاسو ته سرداري درکم تاسو ته به د ځمکې پاچي درکم و ایایا او خاص لمانه فرحبون ویریغی فرحبون دا صيغه د امر ده لرهبا يرهبو رهبتا یریدل فرحبون ویریغی لمانه و آمنو او ایمان راوړئ اے بنی اسرائیلو بما په هغه آسماني کتاب باندې انزلتو کوم چې ما نازل کړی ده مصدقا په داسې حال کې چې دا رښتیا کوونکی ده دا تصدیق کوونکی ده دا قرآن چې ده دا د مخکنیو کتابونو تصدیق کوي قرآن د تورات تصدیق کوي قرآن وایي چې دا تورات آسماني کتاب ده قرآن وایي چې دا تورات په پیغمبر په موسی علیه السلام نازل شوی دا مسلمانان ګوري هیڅ چا سره بدبینی او ضد نه لري مسلمانان د ځمکې په مخ باندې تر ټولو دا د انصاف والا خلک دي موږ چېرته موسی علیه السلام ته بد وایو نه موږ د هغو باندې د ایمان جز بولو که یو څوک د موسی له رسالت نبوت نه انکار وکړي هغه کافر ده د موږ په نسبت باندې موږ دومره انصاف والا یو موږ تورات آسماني کتاب بولو که نه بولو بولیو که څوک د تورات بې عزتي وکړي دا کافر کېږي دا نن سبا سم ګوري د تورات نسخه پیدا کوي چېرته تورات پیدا کوي د دې بې عزتي به نه کوي په دې کې خو یو څو آیاتونه د یهودو نصاراو له ځانه اچولي نور خو هغه د رښتیا آیاتونه هم پکې دي د تورات اصلي آیاتونه هم د دې په تورات کې څنګه دي هغه خو پکې شته ده که نه د دې تورات به نن سبا هم بې عزتي نه کوي که د چېرته پیدا هم کو وایې به نه لوستل نه دی جایز ځکه قرآن کافي و شافي ده خو بې عزتي به هم نه کوي ځکه د الله تعالی خبرې پکې شته د الله تعالی آیاتونه پکې شته یو ځای به راغلی خوندي محفوظ پټ ځای به وکړي موږ دومره د دې د آسماني کتابونو عزت کوو نو دا قرآن دا د دې د کتابونو تصدیق کوي هغه رښتیا کوي هغه د رښتیا کتابونه بولي و آمنو او ایمان راوړئ ای یهودیانو اے بنی اسرائیلو اے د یعقوب علیه السلام بچانو ایمان راوړئ بما په هغه کتاب په هغه قرآن باندې انزلتو کوم چې ما نازل کو په داسې حال کې مصدقا چې دا رښتیا کوونکی ده لما هغه کتاب لره معکم کوم چې تاسو سره ده ولا تکونو او تاسې مه ګرځېږئ اول کافرین اول کافر به په دې قرآن باندې تاسې په دې قرآن اول کافران مه جوړېږئ
چې له ټولو نه مخکې تاسې پې باندې کفر کوئ. دلته یو سوال و جواب، هغه د سوال جواب کي چې له دې آیت نه خو دا معلومیږي ولا تکونو اول کافر به، تاسې په دې قرآن باندې مه جوړیږئ اول کافر. یعنی دا معنا که نور خلق یو وارې په دې قرآن کافران شول، نور اول کفر وکړو، تاسې بیا دوم کافران جوړ شي، خو اول کافر مه جوړیږئ، اول کفر په قرآن مه کوئ. د دې آیت دا مطلب نه ده، د دې آیت مطلب دا ده چې تاسې باید تر ټولو اول په قرآن ایمان راوړئ. تاسې په قرآن اول کافر مه جوړیږئ، یعنی په قرآن اول ایمان راوړئ. تاسې دې یوې کیسې ته پام وکړئ. و زه دلته سبق وایم، د قرآن سبق وایم، دلته یو بل عالم دین وي، که زه دا سبق صحیح ووایم، صحیح سبق ووایم، اول به دې ما څوک تصدیق کوي چې یاره ډېر سم سبق دی وویل، اول به څوک دې ما تصدیق کوي؟ هغه بل ملا صاحب یې کوي، ځکه هغه پوه شو چې دې څنګه سبق وویل، دې صحیح وویل، خو هغه خپله ملا ده کنه. که زه صحیح سبق ووایم، هغه ملا صاحب اول پوهېږي چې تا ډېر ښه صحیح سبق ویل، ځکه هغه ته خو معلوم ده. نو چې هغه ووایي بیا به تاسې هم وایاست یاره ده وویل چې دا اول ده، نو دا رښتیا هم اول ده. الله د بني اسرائیلو ته یهودو ته همدغه خبر کوي، ای یهودو تاسې ته تورات و انجیل یاد ده، په تورات و انجیل کې د قرآن ذکر راغلی، نو چې کله دا پیغمبر قرآن پیش کړي نبی علیه الصلاة والسلام، تاسې اول مؤمنان شئ، اول کفر تاسې مه کوئ، تاسې باید تر ټولو اول ایمان پرې راوړئ، ځکه تاسې ته خو معلومیږي دلته لا تکونو اول کافرین دا ملزوم ذکر کړی، له دې سره لازم دا ده چې تاسې اول مؤمنان شئ، په کار دا ده چې تاسې اول ایمان راوړئ. نو گویا کې اصل داسې ده وآمنو، ایمان راوړئ په هغه کتاب باندې چې ما نازل کړی، په داسې حال کې چې تصدیق کوونکی د هغه څه لره، هغه تورات انجیل لره کوم چې تاسو سره ده. وآمنو وکونو اول مؤمن به، او تاسو په قرآن خو ایمان راوړئ، خو اول مؤمنان سئ. څنګه سئ؟ اول مؤمنان سي، ځکه تاسو سره د آسماني کتاب علم شته، نو سی ورته ویل چې اول مؤمنان شي، یعنی اول کافر مه جوړیږئ. ولا تشترو، او تاسې مه اخلئ بآیاتي، د ما په آیاتونو باندې ثمنن پیسې، قلیلا لږې، یعنی د دې دنیا پیسې، د ما په آیاتونو دنیا روپۍ مه اخلئ. و ایای فتقون، او خاص لمانه ویریږئ، خاص لمانه پرهیزګاري وکړئ. یهودو به داسې کول، هغوی به آسماني کتاب کې لاس وغل په تورات او په انجیل کې، بیا به د دې په بدل کې له خلکو روپۍ اخیستې، روپۍ به داسې نه اخیستې چې یو یهودی به ورته راغی، هغه به مسلې پوښتنه وکړه، ده به ورته ویل چې څو روپۍ راکوې، زه یو د دروغو آیت درته جوړ کړم. داسې خوشیار ملا ته ووایي، هغه وایي زه ورک شئ، دروغ آیتونه زه څه کوم. داسې به نه ورته ویل چې ته ما ته څو روپۍ راکوې، زه له ځانه آیت درته جوړ کړم، بلکې آیتونه به یې له ځانه جوړ کړي ول، خپل کشران به نه خبرول. مثال د دوی کشران به ورته راغلل، وایي دلته خو یو پیغمبر راغلی محمد صلی الله علیه وسلم، هغه وایي زه د الله پیغمبر یم، ته دا تورات وګوره چې دا پیغمبر ده که نه ده. ده به تورات راواخیستل، له ځانه به یې پکې لیکل کړي، وایي دا پیغمبر نه ده، دا د تورات کې راغلي دي نبي آخر زمان سترګې به شنې وي او د ده سترګې تورې دي، د نبي آخر زمان ویښتان به سره وي، د ده ویښتان تور دي، نبي آخر زمان به درمیانه قد والا او دا پیغمبر جګ ده، دا قد جګ ده. دا به ده له مخکې نه دا خبرې لیکلې وي، ایسته به ذاتي هغه مرید به ورته ویل، هغه کس به ورته ویل چې یاره الله تعالی دې اجر درکړي، ما ته خو دې زه خو ما خو نږدې ایمان پرې راوړی و، دا خو خطا شوی وم، ایسته به یې څه صدقه مدقه او دا زهر و قاتل دا په لاس کې ورکېښوده. نور به هغه نه خبرول چې دا آیتونه ما له ځانه جوړ کړي، داسې به په آیات الله باندې روپۍ اخیستې. دا لکه دا نن سبا هم بعضې ملایان هم داسې چل کوي، ورته ملا صاحب ته ورسي د امریکایانو مقابل کې جهاد شته که نه شته؟ خو حواله که ولې نشته، خو د ټول قرآن جینې ډک ده. وقاتلوهم حتی لا تکونه فتنه، کفارو سره وجنګېږئ چې تر څو دا فتنه او کفر دا ختم شي. دی اوس داسې نه درته وایي چې دا آیاتونه په قرآن کې نشته، دا آیاتونه قرآن کې شته، خو تا ته خو نه وایي، تا ته له ځانه مسله جوړ کړي. دا کافران خو داسې نه دي لکه د نبي علیه الصلاة والسلام زمانې کافران، هغه بیل ول دا بیل ول، او دا نن سبا کله مجاهدین دي، دا چا مجاهدین کړل؟ دا خو ټول جاسوسان دي، پلاني جاسوسان دي، پلاني جاسوسان دي، پلاني جاسوسان. دا چا دا کش کې حقیقي مجاهدین وای، که دا مجاهدین وای زه به اول جنګېدم، دا جهاد نه ده، داسې له ځانه هم کې لوېدلي، دا خبرې وکړي. ایسته ذاتي هغه ورته وایي چې یاره ملا صاحب الله تعالی دې اجر درکړي، ولا زه خو نږدې یم، خپله هم تللی وم، بچی مې هم نږدې لېږلی و، خیر یې اوسې بس په لاس کې یو شی ور
دا دی به 10 روپۍ اخیستې نور داسې نه و چې خلک به ورته راغلو سیواله که ماته یو څو آیتونه وایي دا ښه زه به دروغ آیتونه جوړ کړم 2 روپۍ راکوې دا خبر خو چې هر څوک وکړي دستي لانجه ورسره کوي چې دروغ آیتونه زه څه کوم ولا تشترو او تاسې مه اخلئ بآیاتي په تحریف د آیاتونو په تغییر د آیاتونو ثمنن پیسې قلیلا لږ د دې دنیا یعنی دې دنیا د دې دا مطلب نه ده چې لږ روپۍ ما اخلي که ډېرې روپۍ بیا یې اخلي د دې دنیا څو روپۍ چې دي دا د آسماني کتاب په بدل کې لږې دي یو آیت کې ته غلطه معنا وکړې دا ټوله دنیا څوک درکړي دا اوس هم لږه ده د ټولې دنیا پاچي درکړي تا ته دا یو آیت غلط معنا کړ ته یې غلط معنا کې دا دنیا د دې مقابل کې بیا هم لږه ده ولې د دې قرآن د آسماني کتاب اصلي ثواب هغه جنت ده د قرآن اصلي ثواب چیرته ده جنت ته نو که زه دا صحیح ووایم الله تعالی به موږ تاسو ته جنت راکوي نو اوس جنت قیمتي ده که دا ټوله دنیا قیمتي ده دا ټوله دنیا د جنت مقابل کې د جنت مقابل نه د جنت د یو ګوټ اوبو مقابل کې دا لا قلیله ده ټول جنت خو پرېږده نو تاسې مه اخلئ تحریف د آیاتونو د ما پیسې قلیلا لږې د دې دنیا د دنیا ټولې روپۍ د آیاتونو مقابل کې لږې دي دې ته سترګې مه غړوئ وإیای فتقون او خاص لمانه ویریږئ ولا تلبسوا الحق تاسې مه ګډوئ حق لبسا یلبسو لبسا ګډول خلطول تاسې مه ګډوئ حق بالباطل له باطلو سره حق په تورات کې د نبی علیه السلام حق صفات هم ذکر ول چې تور سترګې دي تور ویښتان دي په قامت کې به جګ وي رنګ به یې سپین وي سرخی به پې باندې ګډوي دا د نبی علیه السلام حق صفاتو په تورات کې ذکر و دوی به له دې صفاتو سره باطلې خبرې هم ګډې کړې خپل دروغ به یې پکې واچول وایي نه سترګې به شنې وي ویښتان به سرې الله وایي ولا تلبسو او تاسې مه ګډوئ الحق دا حق خبرې د نبی علیه السلام صحیح صفات دا مه ګډوئ بالباطل له باطلو له د خپلو دروغو سره وتکتم الحق او تاسې مه پټوئ حق دا تکتمو دا عطف ده په تلبسو تر لا لاندې داخل ده ولا تکتمو او تاسې مه پټوئ الحق دا حق وانتم تعلمون او تاسې ښه پوهېږئ چې دا د نبی علیه السلام حق صفات دي او دا باطل موږ پکې ورچولی دي بیا هم دا حق و باطل سره خلطوي سره ګډوي دا خلط مه کوئ تاسې ښه پوهېږئ وانتم تعلمون او تاسې ښه پوهېږئ په دې باندې تر همدې پورې بس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار یا الله دې موږ دا درس او تدریس خپل حضور کې قبول او منظور کړي یا الله دې قرآن او دې هدایت متبعین هم جوړ کړي یا الله په صحیح لارم برابر کړي یا الله منافقین لنفاق و لشقاق نه وساتي یا الله اسلامی ملکونو کې امن او امان راوړي دا د امریکایانو ظالمانو د هغوی د پیروانو دا شر و فساد په خپل فضل سره یا الله دفع کړي اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من فتنة الأعور الكذاب وصلى الله تعالى على خير